بسم الله الرحمن الرحيم. والشكل الأول هو الذي جعل معيارا للعلوم. ده كنا فنورده ها هنا ليجعل دستورا وميزانا ينتج منه المطالب كلها، وشرط إنتاجه إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، وضروبه المنتجة أربعة: الضرب الأول كل جسم مؤلف، وكل مؤلف محدث، فكل جسم محدث. ونیس بریدنا تفصیل دا شکل اول بیانی وزمان مصانب صرف و صرف دا شکل اول بیان کرے دے. محکمان څلور اشکال بیان کریو: شکل اول، شکل ثانی، شکل ثالث و رابع. او دام ور سره بیان کریو چې په دې څلورو کې بدیهی المنتج نتیجه ورکون کې چې د بدیهی تور باندې نتیجه ورکون کې بدیهی الانتاج هغه شکل اول دی. او دویم شکل دریم څلورم به شکل اول ته څنګه راړی د هغې طریقې بیان کړی. اوس دې عبارت کی تفصیل د شکل اول کې مولوی صاحب تاسو ته معلومه ده شکل اول چې دی پدې کې حد اوسط صغرا کې محمول وي او کبرا کې موضوع وي. او دا شکل اول دا د علومو لپاره معیار دی. یعنی عام طور په کتابونو کې چې کوم قیاس او شکل جوړیږي قیاس کیږي نو شکل ولا شکل اول جوړیږي. نو د دې لپاره موږ شرایط بیانو. په ایجاب او سلب کې ولا ایجاب د صغرا شرط دی، په اعتبار د کیف سره ولا ایجاب د صغرا شرط دی، او کلیت او جزئیت کې ولا کلیت د کبرا شرط دی. یعنی په اعتبار د کم سره ولا کلیت د کبرا، په ایجاب د کیف سره په اعتبار د کیف سره ایجاب د صغرا، او په اعتبار د کم سره کلیت د کبرا شرط دی. او دا چې کوم نتیجه ورکوي دا به صرف شپاړو ضروبو کې به څلور ضروب دا منتجه نتیجه به ورکوي. یاد هم شي که نه مخکې مرغات کې بورډ باندې لیکلي او 12 چې دا به غلط وي. او که ستاسو سوچ وي د دې خصوصیت دا و چې نتیجه دې موجبه کلیه راوځي دا صرف په دې شکل کې راځي، او نتیجه دې څلور وړه قسمه ده محصورات 40 څلور وړه دې راشي ادم صرف په دې کې راځي. نتیجه موجبه کلیه هم راځي، موجبه جزئیه هم، سالبه کلیه هم، سالبه جزئیه هم راځي. دغه بورډ باندې لږ جوړ کړو صرف موجبه کلیه هلته موجبه جزئیه سالبه کلیه سالبه جزئیه. دا موجبه کلیه صغرا د دې سره کبراګانې ضرور لګي. موجبه کلیه موجبه جزئیه سالبه کلیه او سالبه جزئیه. د موجبی کلی صغرا سره څلور کبراګانې لګي، دغه شان موجبی جزئی سره څلور لګي، او د سالبی کلیه سره هم څلور لګي. همدغه شان د سالبی جزئی صغرا سره څلور موجبی کبراګانې لګي. دا به ټول څو 14 بچي. صغرا موجبه کلیه ده، کبرا موجبه کلیه، صغرا موجبه کلیه، کبرا موجبه جزئیه، صغرا موجبه کلیه، کبرا سالبه کلیه، صغرا موجبه کلیه، کبرا سالبه جزئیه. څلور دا شولې. اوس همدغه څلور که صغرا ورسره بدله کا، یعنی صغرا موجبه جزئیه که څلور وړه ولګوه ته به شي. همدغه څلور کبراګانې د سالبي کلیه صغرا سره ولګوه، سالبه کلیه صغرا وي او موجبه کلیه کبرا، یا موجبه جزئیه کبرا، یا سالبه کلیه صغرا، یا سالبه جزئیه صغرا، نو 12 بشي. همدغه شان د څلور وړه صغراګان کبراګانې د سالبي جزئي صغرا سره ولګوه ټول به څو شي
شپاړس بشي. اوس په دې کې څه صحیح کېږي تاسو خپل وصحیح کولی شئ. ایجاب د صغرا به ګورو او کلیت د کبرا به ګورو که نه. د اولنۍ صورت چې موجبه کلیه وي موجبه کلیه وي دا به صحیح کې غلط وي دا صحیح دی ځکه ایجاب د صغرا هم شته او کلیت د کبرا هم شته دی. دویم صورت ایجاب د موجبه کلیه موجبه جزیه ایجاب د صغرا شته خو کلیت د کبرا نشته دا به غلطي کا. دریم صورت موجبه کلیه سالبه کلیه ایجاب د صغرا هم شته او کلیت د کبرا هم شته دا به هم صحیح وي. څلورم موجبه کلیه اور ورپسې به موجب سالبه جزیه ایجاب د صغرا خوشته او کلیت د کبرا نشته دا غلط دی دا به لري کو. ورپسې به پنځم صورت صغرا موجبه جزیه چی نو که کبرا موجبه کلیه صحیح وي ایجاب د صغرا هم شته کلیت د کبرا هم شته. ابه ورپسې موجبه کلیه او موجبه جزیه دا غلط دی دا کلیت د کبرا نشته. دریم موجبه جزیه سالبه کلیه دا صحیح ده ایجاب د صغرا هم شته کلیت د کبرا هم شته. به موجبه جزیه او سالبه جزیه دا هم غلط دی ځکه کلیت د کبرا نشته. او به چې صغرا سالبه کلیه څلور وړه غلط دي ځکه ایجاب د صغرا نشته. او یا سالبه جزیه وي به هم څلور وړه غلط دي ځکه چې ایجاب د صغرا نشته. نه راسي په دې خبره څو صحیح وروتل څلور کم کم صغرا موجبه کلیه او کبرا موجبه کلیه نتیجه به هم سره وځي موجبه کلیه به راوځي. او تاسو ته معلومه نتیجه د خاص ارزل تابع خاص ارزل په کلیت او جزئیات کې څوک وي جزئیات او په ایجاب او سلب کې څوک وي سلب وي. ازه ولا به صغرا موجبه کلیه او کبرا چې د سالبه کلیه د دویم صورت ده دلته به نتیجه سره وځي سالبه کلیه. دریم صغرا موجبه جزئیه کبرا موجبه کلیه دا هم صحیح وي د دې نتیجه به سره وځي موجبه جزئیه کل او جز کی جز چې کوم دی خاص ارزل دی جزیه. صغرا موجبه جزیه او کبرا سالبه کلیه دلته به ایجاب او سلب کې سلب لرلو په کل او جز کې جز لرلو څه بشي سالبه جزیه دا نتیجه وروزي څلور وروتي. تاسو لوګو غره دا مخکې مرقات کې ویل ځکه ضرور شو کنه. والشكل الاول شکل اول چې هم الذي دا غده جعل معيار للعلوم چې دا ګرځول شوی معیار د پاره د علومو. فنورده ها هنا منګه دلته راوړو ذکر کوي ليجعل دستورا و میزانا دې لپاره چې دا وګرځيږي دستور او میزان. ينتج منه المطالب چې نتیجه ورکړي د دې نه مطالب کل چې نتیجه راشي د دې نه د مطالب ټولو مطالب نتیجه ته راشي. وشرط انتاجه مطلب موجبه کلیه نتیجه هم راځي موجبه جزیه هم سالبه کلیه هم سالبه جزیه هم. او شرط د پاره د نتیجې د ایجاب الصغرا شرط ده او کلیت الکبرى او کلیت د کبرا ولا شرط ده. او ضروب المنتجه او اغه ضروب چې المنتجه تو چې نتیجه ورکي اربعه څلور دي. الضرب الاول ضرب اولی وګرا چې دواړه موجبه کلیه وي کل جسم مؤلف موجبه کلیه وكل مؤلف محدث موجب كليه اول صورت ده کنه نتیجه به موجب کلیه روزي. فكل جسم محدث شکل اول ده هدي وسط ختم شو چې هغه محمول صغرا کې او موضوع کبرا کې. والثاني بل صورت واورا كل جسم مؤلف ولا شيء من المؤلف بقديم صغرا کې موجب کلیه ده کبرا کې سالب کلیه ده. نتیجه به سالبه کلیه روزي نتیجه به سوي فلا شيء من الجسم څه غلط خونه شو مزين نوران شو كل جسم مؤلف ولا شيء من المؤلف بقديم فلا شيء من الجسم بقديم دا نتیجه وروتلا. دریم صورت وثالث بعض الجسم مؤلف بعض الجسم مؤلف دا و غلط لیکنه دي بعض الجسم ومؤلف دي کنه صحیح کی صحیح دي دا غلط دی سید زما باقی غلط دی خالی حدث دی. بعض الجسم مؤلف موجب جزیه وكل مؤلف محدث موجب کلیه موجب جزیه روزی نتیجه بشی فبعض الجسم محدث. سلورم صورت والرابع بعض الجسم مؤلف دا موجب جزیه دا ولا شيء من المؤلف بقديم دا سالب کلیه دا
نتیجه به صلیب جزئی روزی فبعض الجسم ليس بقدیم وليس بدی خبره ورسېده ټول څو ضروب جوړ شوی 14 او منتجه څو څلور او څلور وړه محصورات اربعه پکې راغلي ما تاسو ویلي موجبه کلیه نتیجه راوتل د دې شکل خاصه ده او څلور وړ نه راتل هم د دې شکل خاصه ده شکل ثانی ما سم بورډ باندې لیکل شوی دی خالی شرایط به وي او وسې به وي څوب کې صحیح کیږي څو غلط دي د شکل ثانی تاسو معلوم تاسو پیژنئ چې هغې کې حادی وسط په صغرا او کبرا دواړو کې څوک وي موضوع وي موضوع ښه محمول وي محمول او د دې دپاره شرایط څه دي نو په کیف په اعتبار سره پکې شرط دا دی چې اختلاف د مقدمتینو به وي په ایجاب او سلب کې یوه موجبه و بله به سالبه وي داسې ده که نه دویم شرط ولا او کلیت د کبرا دی کبرا به پکې کلی وي راځئ دلته اوس پټ کوو تاسو وګورئ صغرا موجبه کلیه او کبرا موجبه جزیه اول شرط نشته دی هغه سره اختلاف د مقدمتینو په کیف کې نه دا غلط شو صغرا موجبه کلیه کبرا موجبه جزیه دا هم غلط اختلاف د مقدمتینو نشته دریم صغرا موجبه کلیه کبرا سالبه کلیه دا صحیح دی اختلاف د مقدمتینو هم شته او کلیت د کبرا هم شته او به موجبه کلیه صغرا او سالبه جزیه دا اوس غلط دی ولی اختلاف د مقدمتینو غشته البته ایجا کلیت د کبرا نشته یو صحیح شو او دا کم چې صحیح شو دا کم موجبه کلیه او سالبه کلیه نتیجه به څه روزي سالبه کلیه اس سبب راځو خبره ختمه به ورپسې صغرا موجبه جزیه او کبرا موجبه کلیه اختلاف د مقدمتینو نشته غلط صغرا موجبه جزیه کبرا هم موجبه جزیه دلته دواړه شرایط فوت دي دا هم غلط صغرا موجبه جزیه او کبرا چې دا سالبه کلیه دا صحیح دی اختلاف د مقدمتینو په ایجاب او سلب کې مشته کلیت د کبرا هم شته دو صحیح شو دې نتیجه به څه روزي موجبه جزیه او سالبه کلیه د نو سالبه جزیه به روزي څلورم صورت سالب موجبه جزیه او سالبه جزیه دا هم غلط دی دا اته صورت تیر شو دو به کې صرف صحیح به صغرا چې کوم دا سالبه کلیه وي او کبرا ور سره موجبه کلیه وي دا به صحیح وي اختلاف د مقدمتین نشته کلیت د کبرا هم شته دې لکیره کې هر یو لکیره کې یو صحیح کیږي دلته به نتیجه سالبه کلیه روزي به سالبه کلیه موجبه جزیه کلیت د کبرا نشته سالبه کلیه اختلاف نشته سالبه کلیه سالبه جزیه اختلاف هم نشته کلیت د کبرا هم نشته څلورم لکیره لراشي صغرا موجبه جزیه سالبه جزیه او کبرا ور سره موجبه کلیه دا به صحیح وي اختلاف هم شته مقدمتینو په ایجاب او سلب کې کلیت د کبرا هم شته او باقي درې وړه غلط دي سالبه جزیه موجبه جزیه کلیت نشته سالبه جزیه سالبه کلیه اختلاف نشته سالبه جزیه اختلاف هم نشته او کلیت د کبرا هم نشته په ونه رسېدلې ټول څو صحیح وروتل دلته څلور وروتل تداوم وشوله اور پسې شکل ثالث سے داغی بیانم اور یہی کې پټ کو داغی شرایط اول وی چې شرایط سودی نو تاسو معلومات شوی په شکل اول او شکل ثانی کې څلور ضروب منتجه صحیح ضروب منتجه چې و څلور شکل ثالث کې وشپږ یو شکل رابع کې باته وی شکل ثالث شرایط واوري آئی کې به صغرا موجبه وي او په صغرا او کبرا کې به یو کلیه وي ایجاب او سلب کې ولا شرط دار په اعتبار د کیف سره یعنی ایجاب او سلب کې صغرا به کې موجبه وي او په اختلاف د او په اعتبار د کم سره یعنی کلیت او جزئیت کې ولا شرط دار چې یو به کلیه وي بس پوره ده ونه رسېدلې په
مخکې ایجاب د صغرا او کلیت د کبرا او کنه د دویم شکل کې دلته چې دی ایجاب د صغرا دی غلط شوم دویم کې شو دا اول کې دا شرط ایجاب د صغرا کلیت د کبرا او دویم کې څو اختلاف د مقدمتین په کیف کې او کلیت د کبرا او د سوا د دریم کې څه شرط دی مولوی صاحب ایجاب د صغرا او کلیت د احدهما اذا شولا او دریم شکل خو به جنې کنه چې صغرا او کبرا په کې احد او صد په دواړو کې موضوع وي راځي وسې سټکو اول صورت لراشي موجبه کلیه ایجاب د صغرا مشتا کلیت د احدهما او څه کې او د دواړو دی دا صحیح شو نتیجه به هم سره وځي موجبه کلیه به راوځي دویم نمبر صغرا موجبه کلیه کبرا موجبه جزئیه ما دا خبره کړې و چې موجبه کلیه نتیجه راوتل دا شکل اول خاصره دا سیده دا غلطه راکړه صرف دا وایي څلور وړه محصورات اربعه نتیجه ورکول دا شکل اول خاصه ده بهرحال راځي اول صورت صغرا موجبه کلیه کبرا موجبه کلیه دا صحیح ده نتیجه به هم موجبه کلیه راوځي دویم صورت صغرا موجبه کلیه او ورسره کبرا موجبه جزئیه ندام صحیح ده ایجاب د صغرا مشته کلیت د احدهما مشته نتیجه به موجبه جزئیه راوځي دوا دریم نمبر صغرا موجبه کلیه او کبرا سالبه کلیه دام صحیح ده ایجاب د صغرا مشته کلیت د احدهما مشته څو صحیح شو درې او به صغرا موجبه کلیه او کبرا سالبه جزئیه دام صحیح ده ایجاب د صغرا مشته کلیت د احدهما یې دی ولنه لکیره کې تلور وړه صحیح شو د مل راشه صغرا موجبه جزئیه او کبرا موجبه کلیه دام صحیح ده پنځم صورت د صحیح کیږي دلته بس موجبه جزئیه نتیجه راوځي به صغرا موجبه جزئیه او کبرا موجبه جزئیه دا غلط دی کلیت د احدهما نشته صغرا موجبه جزئیه کبرا سالبه کلیه دا صحیح ده ایجاب د صغرا مشته کلیت د احدهما مشته او دې کې څلورم صورت دویم لیکل کې صغرا موجبه جزئیه کبرا سالبه جزئیه دا غلط دی کلیت د احدهما نشته باقي اته واړه غلط دي صغرا په کې سالبه کلیه وي نو غلط دي ټول ولی ایجاب د صغرا نشته او که سالبه جزئیه هم غلط دي ځکه چې ایجاب د صغرا نشته شکل ثالث هم تیر شو منتجه په کې څور وتل شپږ پکې رال دینه مخکرال شي شکل رابع لور شي چې هغه کې حد اوسط په صغرا کې موضوع او کبرا کې محمول وي موږ دا په مرقات کې جوړ کړو کنه خبره وتا دې لپاره په دوه شرط کې موجود دي لہذا دین نتیجه هم ډیره راوځي نتیجه ضروب چې کوم دی اتر راوځي اول او دویم کې څلور دریم کې شپږ او دې کې بچو شي اته بشي نو شرایط دې لغوه کې لیکه یو شرط دا دی چې په ایجاب او سلب کې د دوه مقدمي مختلفي یو موجبه او بل به سالبه وي او ورسره به یو کلیم وي کچری په ایجاب او سلب کې دوه مقدمي مختلفي وي یو ورسره سم وي کلیم وي یو شرط دی دویم شرط دی کچره دواړه مقدمي مختلف نه وي ایجاب او سلب یې دواړه موجبي وي نو به کلیت د صغرا پکار دی یا خدا پکار یا موږ به دا سیو په اسانه طریقه معنی یا به ایجاب او سلب کې دواړه مقدمي مختلف وي یا بنوي کچره مختلفي نوي کلیت د صغرا شرط دی که مختلف وي نو کلیت د احدهما شرط دی نارسی دو مقدمی دی کنه صغرا و کبرا کی یا با ایجاب و سلب کی سوی مختلفی دا مرداوی را مخی که احسان دا یا با مختلفی وی او یا با مختلفی نوی کچری دوار مقدمی مختلفی وی نبی ولا پکار دا چی یو بکی کلیه وی کلیت دا حدیما اگر مختلفی نوی نبی ولا ایجاب د صغرا پکار دی ها ایجاب د صغرا نه کلیت د صغرا ورسېدل ادي وسبټ کوکا
اول لکیر لراشي صغرا موجبه کلیه ده کبرا هم موجبه کلیه ده دلته دواړه مقدمي کستا سوچ په کیف کې مختلفی نه دي دویم شرط لبراشو ان دویم شرط کې ویلو کلیت د صغرا په کار دی کنه ناغشتره دا سیش دیجه موجبه کلیه اور بسې موجبه کلیه او موجبه جزئیه دلته مختلفی نه دي په ایجاب او سلب کې او کلیت د صغرا په کار دی هغه مشته پس دا کافی ده یعنی دام صحیح شو موجبه جزئیه نتیجه به وي صغرا به موجبه کلیه وي او کبرا به سالبه کلیه وي نزلتا اختلاف شته اختلاف په مقدمو کې شته اشکال اختلاف په مقدمو کې نیوه کلیه په کار ده دلته دواړه ډېر خاله درې صحیح شو صغرا موجبه کلیه او کبرا سالبه جزئیه دلته چې کوم دی اختلاف شته او کلیت د صغرا مشته دا څلور ولا صحیح شو زميل راشه صغرا موجبه جزئیه کبرا موجبه کلیه دلته دا غلط شلوخه ولی اختلاف نشته کلیت د صغرا هم نشته دا یو غلط شو صغرا موجبه جزئیه کبرا موجبه جزئیه اختلاف هم نشته کلیت د صغرا هم نشته دا هم غلط دی صغرا موجبه جزئیه او کبرا سالبه کلیه دلته اختلاف شته نو اختلاف په صورت کې کلیت د احدهما کافی وي دا صحیح شو پنځه صحیح شو صغرا موجبه جزئیه او کبرا سالبه جزئیه اختلاف شته او کلیت صغرا په کار دی اختلاف په وخت دلته کلیت د احدهما په کار دی انشتره هذا دام غلط شو ټول شپږ صحیح شو کنه او صغرا سالبه کلیه وي او کبرا پکې موجبه کلیه وي دا د اختلاف صورت دی نو کلیت د احدهما اشتره دا صحیح شو وشو صغرا سالبه کلیه او کبرا ولا موجبه جزئیه نام صحیح دی اختلاف اشتره مقدمو کې نو کلیت د احدهما کافی دی اته پوره شو کنه به صغرا سالبه کلیه او کبرا سالبه کلیه دلته اختلاف هم مشتره نه ګوره موږ شرایط څه ویلو دواړه مقدمې به موجبي ګوره شرایطو کې ما خو چې غلط شوي وو اول شرط داسې وی که چېرې په ایجاب او سلب کې مختلفې وي نو بیا پکې کلیت د احدهما شرط دی ورسېدی بیا به یې سره کوو او دویم که دواړه موجبې وي بیا کلیت د صغرا په کار دی دواړه څه وي موجب موږ ویل که دواړو کې ایجاب سل کې اختلاف په دام ټکي مران ویلې که دواړه موجبې وي ښه راځي بیا یې سره کیسه ورانه شوې ده روزي تیږي ربانې موجبه کلیه موجبه کلیه دلته دواړه موجبې دي نو کلیت د صغرا شرط دی کنه دا صحیح شو موجبه کلیه موجبه جزئیه دلته دواړه موجبې دي کلیت د صغرا شرط دی اشتره موجبه کلیه سالبه کلیه دلته دواړه موجبې نه دي اختلاف دی پکې نو کلیت د احدهما په کار دی دا هم صحیح شو موجبه کلیه سالبه جزئیه دلته دواړه موجبې نه دي نو کلیت د احدهما په کار دی اشتره دا څلور ولا صحیح شو اور بسې دویم دراشه صغرا پکې موجبه کلیه موجبه جزئیه او کبرا پکې سالبه موجبه کلیه دلته دواړه موجبې دي کلیت د نه ایجاب وسی کی کلیت د صغرا شرط دی چې کله دواړه موجبې وي کلیت د صغرا به دا غلط دی هم صحیح حساب کړی وکړه دا غلط دی ښه به صغرا موجبه جزئیه او کبرا هم موجبه جزئیه نو دواړو کې ایجاب رااله دواړه ایجاب یو کې کلیت د صغرا په کار دی نه شرام غلط دی موږ دا صحیح کړی و مخکې راځه صغرا موجبه جزئیه کبرا سالبه کلیه اختلاف رااله کلیت د احدهما نظام صحیح شو پنځه او صغرا موجبه جزئیه او کبرا سالبه جزئیه دا غلط دی اختلاف خوشتا او کلیت د احدهما نشتا شپږ صحیح شوي بیا راشه صغرا سالبه کلیه ده او کبرا موجبه کلیه ده اختلاف راغلی کلیت د احدهما مشته صحیح دی بیا صغرا سالبه کلیه او کبرا موجبه جزئیه دلته اختلاف شته او کلیت د احدهما مشته اته پوره شو کنه او صغرا سالبه کلیه او کبرا سالبه جزئیه
صلیبه کلیه وایم دلته اختلاف نشته صغرا صلیبه کلیه او صغرا کبرا صلیبه جزئیه نه دواړه موجبی دي او نه په کیف کې مختلفې دي نه رسېږي دا هم غلط شو همدغه شان صلیبي جزئیه لراشه کبه اوس موجبه کلیه ولګي نه اختلاف صورت شته په څوم کې کلیت د صغرا نشته صلیبه جزئیه او به ورپسې موجبه جزئیه دلته اختلاف خوشته کلیت د صغرا نشته ها قرآن خو نه ویو کلیت د کبرا نه اختلاف په صورت کې او کلیت د حدیمه په کار دی هغه لچې وی که څنګه اوله لکه کې شپږ وړ څلور وړ سيو کنه او دویمه کې دوه صحیح دوه غلطو دویمه کې اول کم یو موجبه جزئیه موجبه کلیه دلته دوه ایجاب په دوه کې را دی کنه خودم را صغرا په کې کلیه نه ده غلطو به کوم یو موجبه جزئیه او موجبه جزئیه نام غلطو دوه یو کلیت پکې نو نه موجبه جزئیه صلیبه کلیه وا ایجاب اصل کې مختلف وي او یو کلیه پکې شته ده اسيو پنځه شو او موجبه جزئیه او موجبه او صلیبه جزئیه دا غلطو اختلاف پکې راغلی دی اختلاف په صورت کې یو کلیه په کار ده ټول څه صحیح شو پنځه شي شو کنه خاو صحیح کیږي کا او به صلیبه کلیه ده صلیبه کلیه صغرا او کبرا ورسره څوک ده موجبه کلیه هلته اختلاف راغلی دی او یو پکې کلیه هم ده دا صحیح شو ټول څه شو شپږ به صلیبه کلیه موجبه جزئیه اختلاف راغلی یو پکې کلیه هم ده صحیح شو کنه څه شو ټول و صلیبه کلیه او صلیبه جزئیه هلته اختلاف نشته دی ها دلته اوس په دې دوو کې اختلاف مونږ ویلو د څه پکار دی یو کوم موجبه او بل به صلیبه نه به ولا کلیت د حدیمه شرط دی د څه ویلو کنه هغه دلته نشته دغه دواړه صلیبي دي به ویلو که چې دواړه موجبي وي به ویلو کلیت د صغرا شرط دی هغه نشته دی و صحیح شو دی بل راشه صلیبه اوس په ورسېدلې خبره مې غلطي وته لکه صلیبه جزئیه او به ور بس سره موجبه کلیه ده اختلاف هم شته دی او کلیت د حدیمه مشته دا صحیح شو به صلیبه جزئیه او موجبه جزئیه اختلاف شته دی او کلیت د حدیمه نشته به صلیبه جزئیه صلیبه کلیه دلته نه اختلاف شته دی او نه دواړه موجبي دي نه رسېږي او به صلیبه جزئیه او صلیبه جزئیه نه اختلاف شته چې کلیت د حدیمه په کار راشي او نه دواړه موجبي دي چې کلیت د صغرا په کار راشي وس صحیح شو کنه اشران ټیمونی ولوران ویل والقياس الاقتراني درس بدل کو